بسم الله الرحمن الرحیم. نن خپله ویډیو په دې خبره باندې کوو چې هر کله یو مسافر 15-20 کاله سعودي کې دوبۍ کې تېر کړي، دته څه میلاویږي 15-20 کاله پس کم څیزونه دته بیا په آخر کې میلاویږي په طور ایوارډ. نو هر کله چې انسان 20-22 سال وشي نو دی د غربت د وجې دلته کې د چا نه قرض پیسې والي یا د چا نه قرض ویزه والي دی لاړ شي مسافرۍ او هلته کې ټول کې اول دی کوشش کوي چې زه خپلې قرضې ختمې کړم. هر کله چې دا خپلې قرضې ختمې کړي کور ته څه نه څه ګټه وټه راولېږي چې دی څه نه څه پیسې وګټي نو دلته کې وله کور کې ښځه هم کړي جینۍ وله کړي د واده فکر یې شروع شي نو دی 2-3 کاله پس 4 کاله پس څه نه څه چې ځان سره ګټلي هغه دلته کې راوړي چې یاره ځان له واده وکړو. چې واده یې وشي واپس لاړ شي مسافرۍ ته چې لاړ شي نو 2-3 کاله چې بیا تېر کړي نو دی بیا کوشش کوي چې یاره ځان له کور له ځای والم کور له ځمکه والم نو 2-3 کاله پس خپل کور له ځمکه والي او د هغې ځمکې پیسې چې کوم دی هغه قرضه مرضه هغه څه ختم بیا کور ته چکر راولګوي نو ده سره د ده د بیګم او د ده د بچو رویه ډېره ښکلي بیګم د ده ډېر خیال ساتي دته هر ټایم استري کړي کپړې تیاري او پالش کړی شوي پیدار چې کوم دی هغه دته رډي او دغرنګې چې کله دی بار ته ځي او څه ټایم لاړ او څه ټایم راغی د کور والا رویه د سره ډېره زیاته ښکلي. هر کله چې دی بیا چوټي تېره کړي واپس لاړ شي نو 2-3 کاله دی کوشش کوي چې یاره ما دا کومه ځمکه هغسې دا ځان له جوړه کړم. 2-3 کاله کې دی هغه کور ځان له جوړ کړي چې کله کور جوړ کړي نو دی بیا د لنټر دپاره کوشش کوي چې زه خپله لنټر له لاړ شم چې زما په کور باندې زما د مخې لنټر واچولی شي دی لنټر له راشي لنټر واچي واپس لاړ شي چوټي تېرې کړي 3-4-5 میاشتې واپس لاړ شي خپلې مسافرۍ له بیا د هغې نه پس کوشش کوي چې یاره زه دا خپل کور نور هم جوړ کړم پلستر پکې وکړم فرشونه پکې وکړم ټایلونه پکې ولګوم ماربلې پکې ولګوم هر یو څیز چې کوم دی هغه برابر کړم 2-3 کاله په دې کې تېر شي بیا د ده بچي هم ورو راغټ شوي د کور خرچې هم سیوا شوي خو بهرحال دا 3 کاله پس بیا چکر راولګوي او هغه کوم نوی کور یې چې جوړ کړی هغې ته شفټ شي هغې کې ښه د خوشحالو ژوند هغه تېرېږي بچي د دې پلار خبره مني بچي د دې پلار نصیحت هم مني بیګمه صاحب هم د ده خبره مني د ده هر یو دی چې په څه خوشحالېږي هغه کوي او په څه خفه کېږي هغه نه کوي د ده په کور کې څه قسم پخلی خوښوي څه قسم جامې څه قسم پیزار هر څه ورته رړي بیا چوټي تېره کړي دغه واپس لاړ شي چې واپس لاړ شي نو بیا هلته کې وخت تېر کړي خپل کور ته واپس راشي همیشه دپاره هلته ورته کفیل وایي چې ته بس ځه نور کار نه شي کولی او نور کار غریب کولی نه شي بس 20-22 سال داسې تېر شوي او 25-30 سال چې هلته مسافرۍ کې تېر شي نو بس دغه انسان دغه د کارونو وخي واپس کور ته راشي دی وایي چې ما ته اوس په کور کې یو ایوارډ میلاویږي ما 15 کاله 30 کاله مسافري وکړه ما ته به د دې یو نعمت بدل میلاویږي نو هر کله چې کور ته راشي نو بچو ته پته ولګي چې پلار زموږ اوس همیشه راغی او پلار بیا بچو ته هر ټایم کور نو پلار بیا بچو ته نصیحتونه کوي نو بچي وایي چې دا خو راته اوس په کور کې کېناستو دغرنګې بیګم یې هم وایي او ښځه یې هم وایي چې دا سړی خو راته اوس په کور کې کېناستو دا اوس مونږ چېرته بدلی نه شو او داسې چل به نه شو کولی نو د بیګم رویه هم بدله شي او د بچو رویه هم بدله شي نو په دې سره دې مسافر ته دا کوم چې 15-30 کاله بار تېر کړي دته یو ذهني او یو زړه ته چې کوم دی یو ټینشن هغه دته شروع شي یاره ما دا څومره ډېر وخت بار تېر کړو څومره پیسې ما وګټلې او ما ته اوس دا څه میلاویږي کوم دی ذهني مریض شي ټینشني مریض شي دته ټینشن ولګي نو لهذا په آخره کې چې کوم دی دې مسافر ته 2 څیزونه میلاویږي یو دا چې بوډۍ ښځه ورته پاتې شي او دویم دا چې نافرمانه اولاد ورته پاتې شي الله پاک دې زموږ ستاسو حامي او ناصر شي الله دې زموږ مددګار شي والسلام.